بهادر بابا د خیبر پښتونخوا په ضلع نوخار کې د نوخار د ښار نه تقریبا 15 کیلومتره جنوب مشرقي طرف ته دفن دی. د بهادر بابا شمار د خیبر پښتونخوا په عظیم الشان اولیاء کرامو کې کیږي. بهادر بابا د نن نه تقریبا 1500 کاله مخکې په کال 1840 کې د کڼخیلو په کلي کې د نادر شاه المعروف بمس بابا په کور کې زیږیدلی و. بهادر بابا خپل ابتدایي تعلیم یا علم په خپل کور کې د خپل بابا جان مس بابا نه زده کړی و او د علم حاصلولو سره سره به هغه د خپل بابا جان سره په دنیاوي کارونو کې ډیر زیات مدد هم کولو. خو بهادر بابا د خپل ټولو ملګرو نه ډیر زیات منفرد او مختلف و، ولی چې د هغه ملګري به په دنیاوي کیل کود کې په دنیاوي لوبو منډو ترلو کې بوخت و مصروف و، خو بهادر بابا به چېرته ځان له یو ځای کې ناست و، صرف او صرف د الله تعالی عبادت به کاو یا به دغه شانتې خاموشه یو ځای کې ناست او صرف او صرف سوچونه به کول. کله چې د بهادر بابا جان مس بابا وفات شو نو بهادر بابا دا صدمه برداشت نه کړی شوه او د خپل کلي نه لارې مشرقي طرف ته یو ځنګل ته لاړو. هلته کې د الله تعالی په عباداتو کې مصروف شو. دغه ځنګل د دې دپاره یو د خوښې ځای هغه اصل وجه دا وه چې بهادر بابا په تنهایی کې د الله تعالی عبادت غوښتل او د کلي نه بهر په دې وجه چې د هغه او د الله تعالی د عبادت ترمنځ څه خلل را نشي، په دې وجه باندې بهادر بابا په دغه یو شاړ ځنګل کې عبادت اختیار کو. بهادر بابا به په ورځو لږه او په ورځو تنده برداشت کوله، د هغه هېڅ پروا هم نه وه، ولې هغه د الله تعالی په مینه کې دومره مست شو چې نه ورسره د لږې غم او نه ورسره د خپلې تندې یا ورسره د خپل صحت سوچ و فکر نه و. په الله تعالی باندې توکل و، د الله تعالی په عباداتو کې شپه ورځ ډیر زیات مصروف شو. کړکېچنې لارې غټ غټ ګړنګونه ستړی مزل، خو بیا هم د بهادر بابا مزار ته روزانه په زرګونو مدار راځي، په زرګونو مینوال راځي یا عقیدتمند راځي او د بهادر بابا سلام کوي. یا د دې نه علاوه د علاقه ډیره د قدرتي حسن نه ډکه ده. دلته کې د خلکو هغه د کلونو ټینشن په ګینټو کې ختمیږي، په دې وجه باندې خلک راځي او یو بهترین تفریح ځای دی. دلته کې د تفریح مقام دی، دلته کې راځي څوک چیلي راوړي، څوک چې کوم دی ګډان راوړي، څوک دغه شانتې بانډارونه کوي، ستار رباب مانګې راوړي او په دې قدرتي علاقه کې چې کوم دی د دې علاقې نه مزې اخلي. د دین اسلام دعوت تبلیغ او طویلو عباداتو نه بعد بالاخره بهادر بابا په کال 1419 کې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې او په دغه ځنګل کې په کوم ځای کې چې به هغه د الله تعالی عبادت کاو په دغه کې د هغه د وصیت مطابق هغه دفن کړی شو. د بهادر بابا مزار ته په زرګونو خلک راځي سلام دپاره او سیر سپاټه مو کی نو انجوای کی، څوک ځان سره چیلي راولي، څوک پاخه سالن راوړي ځان سره، زنانه هم راځي، نارینه هم راځي، ماشومان هم راځي، بوډاګان هم راځي. نو ډېر ښکلی مزار دی او ډېر بختور مزار دی. د بهادر بابا مزار یو غټ د سکون او یو غټ تفریحي مقام هم جوړ شوی دی. دلته روزانه په زرګونو تعداد کې عقیدتمند راځي او د بهادر بابا سلام کوي. دلته کې مختلف قسم پروګرامونه هم کوي. دغه خلک د غرونه راځي ولې چې دا یو د سکون نه ډکه علاقه ده. د میاشتو او کلونو ټینشنونه او غمونه دلته کې د سړي نه په سکندونو کې او په منټونو کې پاتې شي، ولې دا یو قدرتي علاقه ده او بیا دغه شانتي اولیاء کرامو په دې خاوره باندې قدمونه ایښي دي. راځئ تاسو ته دغه د بهادر بابا د اوسېدو کور او د عبادت ځای ښایو په کم کې چې هغه د نن نه 1500 کاله مخکې عبادت کو یا به پکې اوسېدو. بهادر بابا کم ځای کې اوسېدلی اوس خو چونکې ډېر غټ مزار دی د بهادر بابا، اوس خو ډېر غټ حساب کتاب دی، خو درجه ورته الله ورکړې د الله ولی ته. موږ ته د علاقې خلکو دا معلومات راکړو چې دا همدغه مسجد دی او دا هماغه کور دی، په دغه ځای کې به
بهادر بابا اوسېدو او په هغه مسجد کې چې کوم دی هغه کې به عبادت او دلته کې به ورته هغه ناست و. ولې دا بوټي چې کوم دی دا په هغه وخت کې و د دې سوري ته به بهادر بابا کېناست و. دا وګورئ دا د بهادر بابا د ناستې ځای دی. اوله کې به بهادر بابا په دې ځای کې ناست و، په هغه جومات کې به بیا تلو عبادت به کوو، چونکې ډېر پرسکونه ماحول دی. حیران دا یم چې دا موږ ولې په دنیا پسې دومره منډې تړلې وهو. تاسو وګورئ د الله تعالی ولی چې کوم دی په داسې ځای کې عبادت کړی دی. نو خپله رایه لازمي زموږ سره شریکه کوئ، ویډیو به هم شیر کوئ. دا وګورئ په دې کې هم کاڼي پراته دي، میبي دا هم کېدای شي چې دا بوټی څوک ونه سوځوي، نقصان ور ونه رسوي، په دې نیت پکې چا کېښې وي. خو څه ناڅه جاهله اوس هم شته دی. خدای ته رسول ته وګورئ، د الله خاطر وکئ، د جهالت کارونه چرې هم مه کوئ. دغه وګورئ دا بوټی چیرړې هم پسې چا تړلي دي چې دا یې په څه نیت تړلي دي دا اوس الله ته پته ده. خو لازمي دا ویډیو مخکې د ملګرو سره شیر کړئ چې ډېر ملګري دا ویډیو وګوري او د معلوماتو نه خبر شي. مننه.